الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله مولانا العظیم. مخکی آیاتونو کې الله مشرکانو ته زورنه ورکړه او یاره چې دا الله تعالی ورته وفرمایل چې زما یو عادت دی او هغه عادتو زما په هلاکولو د دروغجنو قومونو کې دی چې کوم خلک د الله پیغمبرانو ته دروغ وایي، وحی ته دروغ وایي، د ورځ د قیامت ته دروغ وایي، نو د هغې کې د الله تعالی وفرمایل زما عادت دا دی چې هغه د دې ځمکې د دې مخ نه زه هټاومه او په یو ځل باندې استپناه کوم، لکه قوم نوح چې مې پناه کړی و داسې پناه کوم ایست. نو په دې آیاتونو کې الله مشرکانو ته دا وایي چې مشرکانو تاسو داسې روان شئ، چکر یې ولګوئ، شمال ته لاړ شئ، جنوب ته لاړ شئ، مشرق ته لاړ شئ، مختلفو علاقو ته تاسو اسم په سفرون باندې ځئ، نو دغه د هلاک شوو قومونو هغه کنډراتو ته د هغې هغه نښو نښانو ته لږ د فکر او سوچ په نظر باندې وګورئ. هغه ستاسو نه په قوت او په طاقت کې، په هر قسم طاقت کې ستاسو نه هغوی زیات. تاسو د هغې په نسبت باندې هېڅ شی نه یئ قریشیانو، لیکن د دغه دونه زور باوجود الله تعالی هغې نیست و نابود کړي دي او دا ځمکې ترې اوزګاره کړې ده، نو ستاسو لرکول خو ورته څه کار نه دی. او د هغې وجه دا ده چې د ځمکو او اسمانونو کې داسې یو شی نشته چې الله رب العزت کمزوری کی او الله رب العزت نه وتښتي او د الله رب العزت نه خلاص، داسې هېڅ شی نشته. داسې که دا دغې قومونو ته ستاسو سو ګونه طاقت نورم ورکړی شوی وی، نو د الله طاقت په مقابله کې هغه هېڅ نه و. دا د دې آیاتونو هغه خلاصه وه. اولم یسیرو، آیا دا مشرکان نزي فی الارض په ملک کې، په ځمکه کې، په دې ملکونو کې، فینظرو پس چې وګوري کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، څرنګ یو آخر انجام د هغې قومونو ته ځان د قرمجي ول نه رایل، کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، څرنګ یو آخر انجام د هغې قومونو چې مخکې دوی نه په تاریخ کې تیر شوي دي. وکانو و دا مخکني قومونه اشد منهم، ډېر مضبوط د دې قریشو نه، قوتاً په اعتبار د قوت سره. او وما کان الله لیعجزه، نه دی الله چې کمزوری کي د لره من شیء څه، دا من شیء فاعل له من په داخل شوی دی.
په اسمانونو کې او نه په ځمکو کې انه کان علیما قدیرا ځکه چې یقینا دی د الله پویا او طاقتور. نو سیر اصل کې ځمکه کې تللو ته ویلی کېږي، معنی یې سفر دی. الم یسیرو، تاسو سفر نه کوئ، تاسو شام تم ځئ، نو چې په شمال باندې شام ته لاړ شئ نو هلته آثار د سمود ستاسو په نظر باندې راشي د قوم صالح، او هغه کنډرات او هغه غرونه چې شلیدلي دي، غرونه شلیدلي دي هلته، تاسو اینئ داسې، تاسو د شپې او د ورځې په دې باندې تېرېږئ او د تجارتونو لپاره شام ته ځئ، ستاسو هر وخت په دې باندې نظر لګي. بل طرف ته تاسو جنوب ته ځئ چې تاسو نه په جنوب کې د یمن په علاقو کې عادیان تیر شوي دي، قوم هود علیه السلام، د هغې هغه کنډراتو ته، د هغې هغه ورانو جاړو علاقو ته تاسو نه ګورئ. افلم یسیرو فی الارض، تاسو مغرب ته ځئ، هلته د قوم لوط هغه کنډرات چې کم د هغه ښاریو نه بار وو، تاسو په نظر باندې نه راځي، تاسو نه ګورئ. افلم یسیرو فی الارض، نه ځئ تاسو په دې ملک کې، په دې ملکونو کې تاسو چکرې نه وهئ، تاسو خو وهئ چکرې، قریشو تاجر خلک یئ. فینظرو، پس چې وګوري دوی، آیا نځي دوی په ځمکه کې، پس چې وګوري دوی کیف کان عاقبة الذین، څرنګه و آخر انجام د هغې کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکې په تاریخ کې راغلي دي، عادیان دي، سمودیان دي، قوم لوط دی، قوم ابراهیم دی، قوم شعیب دی، دا ټول قومونه دي، مهلک قومونه، تباه شوي قومونه دي. او دا نه وه چې ګینې هغه داسې چانچې پانچې خلک و، کمزورې خلک و، نو بس الله راګیر کړه مړی کړه، نه، وکانو اشد منهم قوه، او دغه مخکني قومونه ډېر مضبوط قریشونه په قوت کې، او د قوت نه مراد قوت مالی، د هغې قوت مالی ډېر و، قوت بدني د هغې بدنونه ډېر لوی او مضبوط بدنونه. یو د سمودیانو او د عادیانو یو سړی به غره ته لاړ او یو کمر به یې داسې اوړه کو او بیا به یې روچت کو چې لسو کسانو به خوځولی هم نه شو، او په دې اوږه به یې راغیستې او را به یې وړه. په دې مخکو زمانو کې په دې اخبارونو کې راغلي وو، په هغه علاقو کې کودایي کېدله او چېرته یو پختۍ پکې موندلې وه چې هغه د ماشوم عمره وه، یو ماشوم نه دومره هغه پختۍ وه، دونه مضبوط خلق الله تعالی پیدا کړو. قرآن د هغې په باره کې وایي لم یخلق مثلها فی البلاد، په ښارونو کې د دې عمره مضبوط خلق چرته نه دی راغلی. نو د بدن په لحاظ سره قوي، د مال په لحاظ سره مضبوط او قوي، د افرادو په لحاظ سره مضبوط او قوي، بلکې په هر لحاظ سره دوی نه مضبوط او قوي خلک وو، او په هغه قوت باندې د هغوی ډېر زیات نظم و، او داسې به ویلې چې څوک به موږ ونیسي، څوک به موږ نه انتقام والي. نو الله رب العزت په عادیانو باندې یو خپل معمولی مخلوق هوا راوالوزوله، او د ځمکې او د اسمان په منځ کې به اوچتوله او راخلاصول به، او دا لوی لوی تنې وې، قرآن وایي که اعجاز نخل خاویه، داسې وو
تا ولګینې هغه ایستی شوي کجوري دي دا سوټونه یې ول مات کړي وو دا ځمکې ته وزګاره کړې وه وکانو ودا قومنا مخکني اشد منهم مضبوط د قریشنا قوتا په اعتبار د قوت بدني او مالی او افرادي سره وما كان الله ندي الله ليعجزه دا خو سمودیانو ته کړه دغه طاقت نه سلګونه و زارګونه طاقتونه ورکړی شوی نو بیا هم د الله طاقت ته هیڅ نه و وما كان الله ليعجزه ندی الله چې کمزورې کیده لره من شیء یو څیزه فی السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه په ځمکو کې داسې هیڅ طاقت نشته په دې کائناتو کې چې هغه الله کمزوری کی او الله عاجز کی او د الله نه وتښتي او د الله د ګرب نه ځان وباسي او د الله د عذاب نه ځان بچي ولی انه کان علیما ځکه دی الله علم والا علیم صیغه د مبالغې ده ډېر لوی عالم دی د الله رب العزت نه څوک پټېدی نشي نه په اسمانونو کې او نه په ځمکو کې یو ځای کې دی نشي نه پناه کېدی شي او قدیره طاقتور دی داسې طاقت دی چې په کوم ځای کې هم دی او په کومه طریقه باندې دی د الله د قدرت نه بهر نه دی نو الله تعالی ته معلوم هم دي او الله تعالی طاقتور دی نو انتقام او بدل ملی د دغه قومونو نه انتقام او بدل واغیسته قریشانو تاسو ته یو نمبر را روان دی تاسو ته هم پته ولګي نو وایي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس کچرینی ولی الله خلق لرا بما كسبوا په سبب داږي چې دوی څه کوي ما ترك على ظهرها من دابة نو پریخي الله په دې شاد ځمکه باندې یو زنده سر لرا ولكن يؤخرهم لیکن الله رستو کوي دوی لرا ډیل او مهلت ورکوي دوی لرا الى اجل مسمى غنیټې مقرره تا فاذا جاء اجلهم کلا چې راشي نیټه د دوی فإن الله كان بعباده بصيرا پس یقینا دی الله په بندګانو خپلو باندې عالم لیدون کې دی او عالم دی نو ولو يؤاخذ الله الناس که الله خلق نیولې بما کسبو په هغې چې دوی څه کوي کما ګناهونه کم معصوي کم مخالفت د الله او د رسول کومه دشمنی د الله د دین سره چې دا خلک کوي او په دې یو جزئی ګناه باندې په یوه واړه ګناه او غټه ګناه باندې په یوه ګناه باندې الله خلک نیولې چې له چا نه ګناه صادرېدلی او یا سټې وله راتاوولې نو ما ترک علی ظهرها من دابه نه به وا پاتې شوې په دې شاد ځمکه باندې من دابتن یو زنده سر عبدالله زید مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي ډېر لوی عالم دی په صحابو کې په قرآن کې ډېر لوی علم دی په حدیث کې راځي یو ځلې په منا کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا خلک خواره پراته دی داسې چغې وواله ای خلکو ما ته وښایئ
چې د قرآن په آیاتونو کې لوی آیات کم دی، لوی آیات ما ته وښایه، لورې ځینې اواز راځي. او دا موږ چې په خطبه کې کوم آیات وایو، دا آیات دا بغي چې پکې راغلي دا دغه راغلی، دا آیات هلته تلاوت شو. حضرت عمر فرمایل زماری په الله قسمی چې دا ام عبد دی. ام عبد دا کنیه ده د عبدالله زین مسعود، دا ام عبد دی. نو یعنی دا عبدالله زین مسعود دی، دا دونه ماهر. او که دې ترجمه کوي چې دا بین مراد هر حیوان دی. نو پریخه الله په دې مخ د ځمکه باندې زنده سر، ما ترجمه وکړه، ذی حیات شی، ځکه چې ګناهګاران به الله رب العزت د ګناه د وجې نه ختم کړي وي، او نافرمان به الله د نافرمانۍ د وجې نه ختم کړي وي، او فرمان بردار همیشه په دنیا کې وی کمی. پرې پوهېږئ که نه؟ فرمان بردار دې مفسرین لیکلي، فرمان بردار په دنیا کې همیشه کمی. نو چې دا ګناهګاران الله تعالی د مخې د دې ځمکې نه ویسي او یو پرې نه دي، یو نو دا فرمان منونکي خو ډېر کم کسان دي. نو دا علم چې الله پیدا کړی دی، دا دنیا الله آباده کړې ده، او په کم حکمت باندې آباده کړې ده، او دې کې لږ غوندې چې کوم دی لایق خلک پاتې شي او فرمان بردار پاتې شي. د دې دنیا دا مزه نه وي، او د دې نه چې کوم مقصد د الله دی او حکمتونه د الله دی نصر کېږي. د دې وجې نه دا الله تعالی په ګناه باندې خلک نه نیسي او په ګناه نه ختموي، ځکه چې بیا به د دې دنیا د پاتې کېدلو چې کوم حکمت دی هغه ختم بشي، په دنیا به الله تعالی ختموي. نو که نیولې الله پاک خلکو لره په خپل په هغې باندې چې دا خلک یې کسب کوي، نو نه به پرېښي الله په دې شا د ځمکه باندې یو زنده سر لره. او کله چې ګناهګاران انسانان الله ختم کی او بی گناه انسانان انتهایی کم دی په دنیا کې، دا مش نمونه خروارم ندی. نو دا څونه حیوانات چې باقی دي، دا الله د انسان د حفاظت او د فیدې دپاره پیدا کړي دي. نو چې انسان لاړه نو نور حیوانات نور خو به خود ځي بس. نو مطلب به دا چې دنیا به ورانېږي بیا. د دې وجې نه الله په ګناه باندې څوک نه نیسي او څه کوي، ولکن یؤخرهم، لیکن رستو کوي دوی لره، یعنی ډیل ورسره کوي او مهلت وله ورکوي، مهلت ټیم وله ورکوي، الی اجل مسمى، یو نیټې مقررې ده. د نیټې مقررې دوه ترجمې شوي دي. یوه دا چې کومه نیټه الله تعالی دی له په دنیا کې لیکلې ده په لوح محفوظ کې، چې دا قوم او دا خلق به د پلانۍ زمانې پورې په دنیا کې پاتې کېږي. او دا معنا ده چې د دې نه مراد لوحې دا آخرت دی. ټول خبرې الله تعالی آخرت ته رستو کړي دي، او په آخرت کې به بیا مکمل حساب کتاب د هر چا سره کېږي. نو آخرت هم ته مراد دی. نو دواړه که د دنیا د اجل مسمایی او که د آخرتي، دواړه په کتاب مبین کې یعنی په لوح محفوظ کې درج دی. خیر دی. فاذا جاء اجلهم، کله چې راشي نیټه د دوی، کومه نیټه چې الله دوی سره په دنیا کې مقرر کړې ده
چې دې پورې ساتم بیا به هلاکومه، یا کله چې راشي نیټه د دوی یعنی چې قیامت دی او ټول د الله دربار ته حاضر شي، نو فإن الله بعباده بصیرا، یقینا دی الله په بندګانو خپلو باندې عالما. بصیر چې د بصیرت نشي نو علم معنا ده، او چې د بصارت نشي نو جل معنا ده. الله لیدونکی هم دی او الله عالم هم دی. نو الله تعالی ټول بندگان ورته معلوم دي او د هغې کارکردګي ورته معلومه ده او د هغې طریقه ورته معلومه ده. دا د دې آیاتونو ترجمه وه او مختصره غوندې تشریح وه. دې کې یو دریو خبرو ته اشاره راغلې ده. یوه مشروعیت السیر فی الارض، یو جایز او مشروع امر دی چکر وهل په ځمکه کې للعبره، د عبرت دپاره، چې په دې تللو کې ته عبرتونه حاصل کړي او د ظالمانو قومونو هغه آثارو ته وګورې. لا للتنزه واللهو واللعب، او سیر او سیاحت د چکر وهلو دپاره، خالص چکر من حیث الچکر، او د لهو لعب دپاره لکه دا خلک په دغه باندې ځي که نه د یخو علاقو ته نو ډمامې وایي، ډولکي ځان سه اخیستي، او واللعب، او د لوبو ټوکو په نیت باندې به چکر یې نه وهې بلکې د عبرت دپاره به چکر وهې. او نمبر دو بیانو ان الله لا یعجزه شیء، الله نشي کمزوری کولی یو شی، او وذلک لعلمه وقدرته، ځکه الله څوک نشي کمزوری کولی چې د علم د الله په شان د چا نشته او نه قدرت د الله د چا په شان شته دی. او یا حال توجب الترهیب منه، دا داسې حالت دی چې دا یره ورکوي د الله طرفه دی ته. او والانابة الیه، بل طرف ته خلکو ته مینه ورکوي چې رانږدې شئ الله تعالی ته. او اخري درېیمه حرمة استعجال العذاب، دا یو حرام عمل دی چې سړی عذاب په تلوار غواړي، ځکه فإن لكل شيء اجلا ووقتا معینا، د هر شي لپاره یو نیټه ده او یو وقت مقرر دی. لا یتم قبله، هدې نه مخکې نه پوره کیږي، نو فلا معنی للاستعجال بحال. دا به قریشیانو به ویلي چې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. خدایا که دا محمد صلی الله علیه وسلم طرف نه رښتیا پیغمبري او دا قرآن رښتیا ستا کتابي، او ګوره به یې موږ نه منو، موږ باندې اسمان د کاڼي راووراوه. کاڼي تاسو ما ویلي که نه چې معاویه رضی الله عنه داسې ګپ شپي و، مزاحه به یې کوله. نو د یمن د سبا نه یو سړی راغلی و، نو حضرت معاویه ته تپوس تاسو کوم نه راغلي وي؟ زه د سبا نه راغلی یم. ښه د ستاسو دا مشران ډېر کم عقل نه و؟ ویل ولې جي؟ ویل ګوره یو سمارټ او نوجوانې جینۍ په ځان باندې چې کومه دی دا کړې وه، دا ځان باندې ملکه سازه کړې وه، بلقیس. ویل صاحب نه پوهېږم چې ستا مشران به ډېر کبه کړو که زما به ډېر کبه کړو. ویل ولې؟ معاویه صاحب ویل زما مشران کس چلو؟ ویل ستا مشرانو ویلي وو اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، خدای که دا پیغمبر او قرآن ستا طرف په حق په موږ د اسمان نه کاڼي راووروه. نو دوی له داسې نه وه په کار چې الله که دا رښتیا ستا پیغمبري او دا قرآن رښتیا ستا نو موږ ته په هدایت وکړه، ویل په موږ باندې کاڼي راووروه. معاویه رضی الله عنه غلی شو. دعا وکړه چې الله موږ ستاسو نه راضي شي، ګناهونه زموږ معاف کړي. الله موږ ټول په قرآن پوهې کړي او په قرآن باندې موږ لا یو صحیح عمل توفیق راکړي
او زموږ په ژوند کې د دې قرآن نظام الله په تمامه ګرد دنیا کې او خاص کر اسلامي ملکونو کې او خاص الخصوص پاکستان کې چې د اسلام په نوم او د قرآن په نوم ساز شوی ملک دی، الله دې کې قرآني نظام د شریعت نظام راولي، خدای دا حق نظام راولي، دا د عدل او انصاف نظام راولي، دا د خواخوږۍ او د ورورولۍ نظام راولي، دا د مینې او محبت نظام راولي. خدای دا انګریزانو نه په وراثت کې چې مونږ ته راکم پر سوده نظام، د ظلم نظام، د سودونو نظام، د حرام خورۍ نظام، د رشوت خورۍ نظام، د بېدینۍ او د بدعملۍ او د فحاشۍ او د عریانۍ نظام، الله دې نه مونږ رات و رات خلاص کړي، الله دې نه مونږ خلاص کړي او دې په ځای باندې محمدي نظام، قرآني نظام الله راولي او زمونږ د آخري زندگی د قرآني سوري لاندې د قرآني قانون لاندې تیره کړي. یا الله زمونږ ټولو په حالت رحم وکړي. څونه زمونږ مشران وفات شوي دي، زنانه نارینه مشران کشران، الله ټول وبخي او څونه د مسلمانانو مردگان دي الله هغه وبخي، څونه د مسلمانانو بیماران دي الله په دې دنیا کې خدایا هغه ټولو ته شفا کامل عاجله ورکړي. خدای دنیا په مختلفو حصو کې مسلمانان د ظالمانو، کافرانو، مشرکانو، دهریانو په د ظلم په چکۍ کې دلیږي، الله ته هغوی له نجات ورکړي. یا الله دغه کفار دغه اسرائیل او امریکا تباه او برباد کړي. یا الله د فلسطین د مسلمانانو او د غزا د مسلمانانو انتقام تی والی. یا الله د غزا د مسلمانانو انتظام په خپله وکړي، د هغې دفع الله په خپله وکړي. یا الله دا اسلامي سربراهانو په زړونو کې یو اسلامي جذبه او غیرت واچي چې د خپلو خویندو او میاندو مسلمانانو تپوس وکړي د دې کفارو نه، او که دا اهلیت پکې نه وي الله د مسلمانانو دې سټون نه وغورځوي او داسې قیادتونه الله تعالی اسلامي ملکونو کې راولي چې هغه د دنیا په کم مخ کې په مسلمان ظلم کېږي د هغې تپوس کولی شي. یا الله داسې خلک را مخکې کړي. یا الله زموږ له ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ له ټولو په ایمان